نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. رب العالمین قرآن حکیم کی فرمائی چې انسان ایمان راوړو دی مسلمان شو، د ایمان سره سره د په بدن د په مال د په اولاد کې د رب العالمین د پاره څه قربانې لازمي دي. دی په خپل وجودم د الله د پاره تکلیف تیری، په خپل مال کې بم د الله حق مني، خپل بچی بم د الله په حکم د الله تابعداري تراړي، الله به کامیابی. او کدی وای چې आवाज کلمه ویم پدې به کامیابی حاصلوم، مقصد ته برسم، او بل به په مال کې یا په بدن کې د الله لپاره قرباني ورنکم، نو دې په غلطه ده. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا، د خلق دا خیال دی چې بس مونږ ایمان راوړو وهم لا یفتنون، او د دې ایمان سره سره به زمونږ په بدن یا زمونږ په مال سره امتحان را نشي او مونږ به کامیاب شو. وی دا سوچ د خلکو غلط دی. خود د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مبارک وجود او د هغه په صحابه په مبارک وجودونو چې دغه اسلام او دغه ایمان د پاره کم تکلیفونه تیر شوی دي، هغه مبارکو نیازبین وجودونو الله تخوخ خلقو چې هغه تکلیفونه برداشت کړی دي، مونږ به څوک یو چې مونږ به هغه برداشت نکو. دې زمانه کې په مسلمان یو لوی تکلیف شروع دی، تاسو محسوسوي به په افغانستان کې، په عراق کې، په کشمیر کې، په چیچنیا کې، په فلسطین کې، ځای په ځای. نو د بعض انسان لکه دا راشي چیرې دا مسلمان خو الله تخوخ دی، دا ولې دا تکلیفونه پې راځي؟ نو دا تکلیف په مسلمان د کافر د طرف نه راتلل، دا د دې خبرې دلیل نه دی چې دا مسلمان د الله خوښ نه دی. یعنې د حضرت بلال رضی الله عنه تکلیفونه ځان ته رامخکې کړي. حضرت بلال رضی الله عنه په وجود څومره تکلیفونه تیر شوي دي. دی اوم مسلمانو شپږ کسه د ده نه مخکې او په اوم نمبر مسلمانو، یعنی هغه وخت کې د مکې مکرمې د مسلمانانو تعداد اوو، شپږ کسه نورو یو وسره حضرت بلال رضی الله عنه. په مخ د ځمکه مسلمانی په دغه اوو کسانو کې وه، او اوم نمبر پکې حضرت بلالو. او دی غلام دی، ګورې په مکه مکرمه کې یو لوی سردار دی امیه، د هغه غلام رئیس د بل وطن مسافر، تر دې حده پورې چې پیدا شوی په مکه کې دی، خو مور یې وینځه ده، پلار یې مریی دی، او د حبشې سره تعلق لري. د حبشې خلک اوس هم تک تور تور وي، او
لوړ دنګ خلک په دې حج کې مکه مکرمه کې مدینه منوره کې به تاسو لیدلی دي مکمل تور وجودونه لوړ دنګ د حضرت بلال رضی الله عنه وجودم تاریخ چې لیکن هم دا لیکي چې لوړ دنګ سړی و د رنګ نه تور و ویښتې ښه ګلګوچي و او غټ نو سرب نو نری وجود و د امیه غلام نو چې کله د ایمان راوړه او نبی علیہ السلام یې اومنه او بیا نبی علیہ السلام مبارک ورته دا تعلیم ورکړه چې الله یو د شریک نه لري د هغې اعلان یې وکړ د خپل مولا امیه کېنو وی تام د دې پیغمبر مرسته وکړه ویو زمون خدایان دې پرېښودل ویو بالکل مې پرېښودل ته چه عبادت کې وی دا هغه واحد ذات چې هغه شریک نه لري زمام خالق دی د ځمکې اسمانونو د کائنات هم خالق دی او دا کم بوتان چې تاسو د کم کانو نه جوړ کړي د دغه کانو خالق هم دغه رب العالمین دی د ژوند او د مرګ مالک دی د روغ او د رنځوري مالک دی ژوند مرګ روغه بیماری تکلیف دا تکلیف لرکول دا د هغې ذات چې کم ذات دا ارسه ټوله دنیا پیدا کړې ده هغه یو ذات باندې زما ایمان دی او هغه یو الله منم د هغه نه ما سوا بل خدای بل الله نه منم بل معبود نه منم هلکه ټینګ به نشي ګورې بس صبر سوچي نو دی به بوته صاحب او د مکې مکرمې په کوڅو کې به او پسې ماشومان لګیا کړل هغې ماشومانو په چوکو به وو او زغلاو به واړه به ورپسې و چا په کاڼو به ویشته چا به په چوکو وو تاسو اندازه ولګوئ چې یو مشر سړی وي او ماشومان ورپسې الاګانې وباسي او په چوکو یې وی په لختو یې وی په کاڼو یې وی او د مکې په کوڅو کې زغلی د هغه تکلیفونو سره او د والو ټکولو نه علاوه بېزتي څومره شوه لیکن د دې سره سره چې ده به غزار خوړه په لرګي باندې یا په کاڼي نو ده به دا نه وي چې وایي مړ شومه وینه به ترې بیا دا به نه وي چې وایي مړ شومه ده چې به غزار خوړه او څونه تیز غزار به ده به وي الله احد الله یو دی چې بیا به غزار ورکو ده به بیا آواز کو الله احد الله یو دی نو بیا به د مکې مکرمې نه بار وویسته او په شګو به یې سملو او غټ د غټې غټې تیږې ګټې دا به په دې سینه د پاسه والا کېښودې ګرمې تیږې ګرمې د مکې مکرمې د نور او د هغې د تو نه دی الله وساته هوې یخه ده سوری یخ دی خو نور یې دومره ګرم دی چې نور ته سړی ودرېدی نه شي په هغه نور به په ګرمو شګو سمله او په سینه به والا ګټې کېښودې او دې خلکو به تماشه کوله دې غریب به بېهوشه شو چې پته به ولګی چې دې خو اوس مري نو زر به یې ته ګټې لرې کړې اوبه به پې واچول راپا به سو تر دې حده پورې پکې لاسونو کې به وله پړي واچول او ماشومانو ته به یې راکاږې په دې ځمکو باندې لیکن سره د دې نه هغه د دې خپلې ژبې د دې خولې نه د الله نوم ګورې نه دی لرې کړی قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي یو لوی آیات دی که یو سړی مجبوره شي الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان مجبوره شي یو سړی یو کافر وجني تکلیف ولا ورکوي نو کدی هغه کافر نه ځان خلاصوي او په دې ژبه د کفر کلمه وایي یاره پړه کې مسلماني وي دا خیر دی زموږ د علماو ته رخصت وایي خیر دی د کافر مخکې که د کفر خبره دی وکړه ته بچ کې ځان ته خلاصې بېعزته کوي دی وهي دی وجنې دی خو چې پړه کې د ایمان پروت یړنی نو باسې د هغه نه ظاهري ځان ساتې خیر دی لیکن بل طرف ته که یو سړی وایي چې نه د خولې نه هم کفر نو باسم ما دې ملکي زما دې بېعزتي وکړي دې ته عظیمت وایي دا بیا ډېر اوچته مرتبه ده هغه وی خیر دې هېڅ پروا نشته دا دې وخت کې ماله جایز دي چې زه په دې خولې د کافرانو خبره وکړم او پړه کې مې ایمان دی لیکن داسې نه کوم په هغه بهتر سوچ عمل کومه صفا به آواز کو لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الله احد الله احد الله احد الله یو دی الله شریک نه لري وهبه ماشومان به ورپسې کړل زه ورپسې لاګانې وباسې
دومره تکلیفونه په مخ د ځمکه چې په دې لومبي وخت حضرت بلال رضی الله عنه ته به میلاوېدل، دا چاته هم نه دي میلاو شوي. اوس به ته څه ته به بلال جوړ د خدای نه دی خوښه، ولې د کافرانو د لاسه ولا الله عذاب ورکوي؟ دا ولې بلال ته د کافرو د لاسه عذاب میلاوېږي؟ دا خو دنیا د امتحان ځای دی. کله به دې په وجود تکلیف راځي، کله به دې په مال تکلیف راځي، کله به دې په بچو تکلیف راځي، کله به دې په ځمکه راځي، کله به دې په کور راځي، کله به دې په جایداد راځي. دا خو د انسان مقصد نه دی، ورپسې خیرت به دې بیا د کامیابی وي. نو نن هم که په چا تکلیف دی په افغانستان کې، په عراق کې، په چیچنیا کې، په بوسنیا کې، په نورو ملکونو کې، دا د حضرت بلال د عبرت واقع ځان ته رامخکې کړي. حضرت نبی علیہ السلام څومره نږدې صحابي، دومره نږدې. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو ځل په لاره باندې ته او د مکې مشرکانو دې راګیر کړی بلال، او وهي او ټکی او راکاږي، او کله په سینه په دې طرف راواړی، په دې شا ولا تیږي کېدی او ټوپونه پې وایي، کله په دې شا باندې سملی، په سینه ولا ګټې کېدی او ټوپونه پې وایي، ماشومان ورپسې لاګانې وباسي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د مکې سردارانو کې سردارو ورنږدې شو. امیه ته وایي دا ستا غلام دی ویو، یاره مهرباني وکړه په ما ولې وهې؟ وایي ده زمونږ د پلار نیکه دین پرېښی دی. وایي څه چلو شه، د خپل دین دی که نه؟ وایي نه نه یې پرېږدو، سزا به وله ورکو. وایي خرڅی نه چې دې نه په بیه والم. وایي ډېره ښه ده. هغه وایي راشه ځان ته خلاص کا، هر وخت یې مونږ وو خلک یې وو او ټول خپل منځونه کوي، زما کار روزګار نه کوي، زه پې څه کوم؟ په څو خرڅی؟ امیه ورته ډېر لوی قیمت ووی چې ابوبکر به په دومره غټ قیمت والی که به یې وانلي. وی په دومره پیسو یې خرڅی وی یو، وی راکه لاس جوړه شوه، پیسې یې راوړې امیه ته یې وسپارلې او بلال ته وی راځه راځه دې که ځان سره یې راوست. چې دې واغېسته او ځان ته کور ته راوسته، نو حضرت بلال ورته څه وایي؟ نبی علیہ السلام ته خبر شو. ابوبکر څه جلدی وکړی؟ صاحب بلال له عذاب نه خدای بچ، ولې ما په بیه واغېست؟ چې ما باغې شو زما غلام دی، اوس خو دې څوک ګوتې ولی یوسي؟ نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي ابوبکر ما ځان سره شریک کا، لږې پیسې به زه درکمه، نو دا بلال به زما ستا په شریکه غلام شي، ما ځان سره شریک کا پکې. وی نه د الله رسوله په بلال کې څوک نه شریکوم. نو چې دې راوست نو بلال رضی الله عنه ورته کېناست. وی ابوبکره که زه د خپل ځان د خدمت دپاره اغېښتې یم، خو ډېره ښه خبره ده، ستا خدمت به کوم، او که زه د الله دپاره اغېښتې یم نو ما خدای پرېږده چې د الله عبادت وکړم، پرې مې د خپل الله ته چې د خپل رب عبادت وکړم. وی بلاله ما ځان له نه اغېښتې، ما الله له اغېښتې، زما د خدای دپاره آزاد کړې. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه به فرمایل وی ابوبکر سیدنا و اعتق سیدنا، ابوبکر زمونږ سردار دی او زمونږ سردار آزاد کړی دی. ګوره بلال ته به سردار وی، اعتق سیدنا زمونږ سردار بلال آزاد کړی دی. وی دا الله دپاره ما آزاد کړی. وی ډېره ښه ده، زه پیشه زما رب پیشه او زما د رب عبادت پیشه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره 24 گھنٹے به موجودو، 24 گھنٹے جدا کېده به نه. هجرت د مدینه منورې چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکړ، نو په دویمه هجره کې پیغمبر علیه السلام د ملګرو سره مشوره وکړه چې یاره د مانځه دپاره به څه کوو، دا بان لا نو مقرر، څه به کوو؟ صحابه یې راغونډ کړل. چا وی صاحب اور به بلو، نو چې لوګي یې به راوخېږي او خلک یې وویني نو مانځه له به راځي، د مانځه په وخت کې به اور بلو. وی نه دا خو د مجوسو کار دی، اورونه خو د عبادت لپاره مجوسیان بلی. بل چا پکې دا تجویز ورکړه چې ټلی به ټنګو چې کله د مانځه وخت شي، وی دا خو د عیسایانو کار دی. بل چا دا تجویز ورکړه چې شپېلی به وو، یو ښکر کې به پوکې وباسو، هغه ښکر چې مونږ ووو شپېلی ووو خلک به مانځه له راغونډېږي، وی دا خو د یهودو کار دی. بل چا پکې تجویز ورکړه وی صاحب یو اواز به کوو الصلاة جامعه، د مانځه وخت د خدای مو وکړه مانځه له راځئ. دا ماسخوتن د مانځه نه پس دا میټینګ و، فیصله په دغه وشوه چې بس د مانځه وخت شي یو کس به اواز کوي الصلاة جامعه، خدای مو وکړه د مونځ وخت دی مانځه له راځئ، دا اواز به کوي. لاړل صحابه کرام رخصت شو کورونو ته لاړل.
چې لاړل د شپې عبدالله ابن زید ابن عبد ربه دا یو صحابي دی د نبی علیہ السلام د خوب ولید وی د مدینه منورې په بازار کې روان یم یو سړي سره ټلی ده هغه ټلی خرڅوي زه ورغلم د الله بنده دا ټلی خرڅوي وی هغې وی چې او ته پې څه کوې وی مې چې دا به مونږ د مانځه دپاره ټنګو خلک به پې رابلو اوس خوب یې نه که نه سړی ورته وایي د دې ټلی نه یو ښه شی درته نه ښیم چې خلک پې مانځه له بلې وی وښایه دا بانګ یې ورته وښو الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله الله اکبر الله ډیر لوی دی الله سره هیڅوک برابر نه دی زه ګوی ورکوم د دې خبرې چې الله سره شریک نشته اشهد ان محمد رسول الله د دې خبرې ګوی ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم دا الله برگزیده پیغمبر دی او زمون د هدایت لپاره الله را لېږلی دی حي علی الصلاة اے خلق منزل راشي حي علی الصلاة اے خلق منزل راشي حي علی الفلاح اے خلق کامیابی لراشي د کامیابی عبادت لراشي د کامیابی ځای لراشي بیا وی الله اکبر الله اکبر الله ډیر لوی دی الله ډیر لوی دی لا اله الا الله د عبادت لایق ما سوا د رب العالمین نه بل څوک نشته دا بانګې وتاو او اقامت یې موتاو ویل اول به داسې وې او چې بیا کله مانځه ته ودرېږې نو بیا به د اقامت وې قد قامت الصلاه به پکې وې چې خدای مو بخه مونځ قایم شو مونځ ته جمع ودرېده راځئ دی چې د خوب نه راویښ شو په منډه راغی نبي کریم دا اصلي خوب سړی د پېشمني وخت کې نیسي عموما ویني راغی نبی علیہ السلام له وی د الله رسوله ما خو بېګا داسې خوب ولید یو سړي ټلی خرڅوله بازار کې مې چې دا خرڅی نه وی ولې نه څه پکې مې چې په دې مانځله خلک بلو وی ښه شی راته ښیم مې چې وښایه وی دا بانګ یې راته وښو نبی علیہ السلام مو به څنګه بانګ ورته یې واورم چې وویره وی انها لرؤیا حق ان شاء الله دا رښتونی خوب رښتونی خوب پیغمبر علیہ السلام چې معراج ته تللی دا بانګ یې اورېدلی خو دا ورته پته نه وه چې څه دپاره دا بانګ دی هلته د فرشتې نه بانګ واورېد پته ونه لګېده چې دا بانګ څه دپاره دی نو چې ده ورته خوب بیان کړه چې ما ته خو هغه فرشتې ووې چې په دا بانګ داسې وایه نو ورته پته ولګېده او ما ته خو چې معراج کې هغه فرشتې کوم شی ورولی و خو دې لپاره دی بس وی دا رښتونی خوب دی ښه اوس هغه صحابي ته وی عبدالله ابن زید ته حضور پاک مبارک داسې ورته نه وي چې پاسه اوس خلک شا بانګ وایي د مانځه وخت دی وی داسې کار وکړه قم مع بلال فالقي علیه ما رأیت تا چې کوم خوب ولیده بلال سره ودرېږه دا ورته وایه تا لیدې دا ورته وایه فانه اندا صوتا منک دې ستانه په اواز کې اوچت دی او بل روایت کې راځي احسن ښکلی اواز یې رستانه اواز یې ښایسته دی او اواز یې اوچت دی تا چې کوم خوب ولید دته یو ټکی وایي چې دی هغسې وایي نو لومبې بانګ د ټولو نه مخکې چې کله بانګ مقرر شو د نبی علیہ السلام په جماعت کې حضرت بلال رضی الله عنه شروع ګوره د هغې سختو بدل الله ورکړو که ورې نه د هغې تکلیفونو بدل ولا رب العالمین ورکړو الله د چا تکلیف د چا محنت ګورې ضایع نه ګرځوي زما چې څوک خدمت وکړي چرته به یم زه کوشش بکوم چې بدل خو اخلاص کم نو الله بسیک نه مسلمان او بیا د هغه انسان چې د الله لپاره په بلال کې سخت تیرېدی خو د الله لپاره پې تیرېدی که نو الله به څنګه بدل پرېږدي الله تا ته وایي بدل خلاصوه تا ته وایي چې څوک د سره خو کي ښېګړه ورسره کوه نو چې د رب العالمین سره څوک خو کي د الله د دین سره څوک خو کي نو الله پاک به د هغې بدل خلاصوي او که به یې نه خلاصوي څونه بهترین بدل یې وله ورکړه نو بس صاحب دی ودرېده حضرت بلال یعنې عقل خدا وایي چې کوم صحابي خوب لیدی دی پکار چې بانګ هغه ووایي زه پرېږده دا لومبې خو دې ووایي که نه بیا به بلال دویم بانګ ووایي وروسته به بلال مقرر شي نه 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 اوس الله ولا هغه بدل خلاصوي بلال سختۍ یې تېرې کړې دي داسې سختۍ یې تېرې کړې دي چې داسې قرباني چا هم نه ده ورکړې اوس داسې ثوابونه در کوم چې دا به چا ته هم حاصل نه شي څنګه
ګوره د پیغمبر علیه السلام په ټوله زندګۍ کې بانګونه دی ویلي دي چې بانګ یو سړی ووایي او د دې سړي په بانګ 100 کسه راشي مانځله 200 کسه راشي 100 کسه راشي د هغه 100 چې د مانځه څومره ثواب کېږي دومره د بانګي کېږي وایه که نه ثواب پکې شته که نشته به بانګ یو سړي وی الله اکبر د ده بانګ 1000 کسو واورېده او 1000 کسان مانځله رالل د هغه 1000 کسانو د راتلو چې څومره ثواب کېږي د هغوی به نه کمیږي د هغوی برابر ثواب به د بانګ والا کېږي نو د نبی علیہ السلام په زمانه کې چې صحابه د بلال په بانګ راتلل جمعات ته د هغې صحابو چې د مانځه څومره اجرونه ثوابونه کېدل د هغې برابر د حضرت بلال کېدل دا خو زم چې د دنیا کمپیوټر به هم دغه د بلال دا نیکۍ صرف د دې بانګ دا نیکۍ به ونه شمېري که نه به شماري وایه که نه رښتیا نو په زرګاو صحابه کرام دي او یو مونځ نه دي 5 مونځونه دي او ده به بانګونه وی چې ده بانګ وی د دومره اجر او دومره لوی ثواب نو عقل دا وی ځکه لکه طالبانو ته ووایم عقل دا وی چې یاره نبی علیه السلام خو هغه چې چا خوب لیدی یو بانګ خو یې په هغه ویلی وي یو 2 خو یې پې ویلی وي نو بیا به بلال ته وی ته وایه لیکن عقل د رب العالمین د علم په مقابله کې هېڅ شی نه دی زمونږ عقل څه عقل دی عقل دلته دا وی چې نه هغه خوب ولیده هغه له به الله اجر ورکړي لیکن بلال قرباني کړې ده دا ټول اجر او ثواب دا لوم دا خو کارنامه ده لکه لومبې بانک چا ووایي لومبې چې دا بانک لازم شوی دی یعنی بانک مقرر شوی دی لومبې چا ووایي حضرت بلال وی چې بانک یې شروع کو دله خو الله آواز عجیبه آواز ورکړی ناشنا آواز و حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ځان په صادر راکاږي په منډه منډه را روان دی چې راغې نبی رس تپوس وکړه څه چل شو وی دا چل شوی دی خوب لیدلی شوی دی وی قسم په الله چې ما هم داسې خوب اوس لیده 14 صحابه کرامو 14 په دغه شپه دقه یو شان خوب لیدلی دا بانک 14 صحابو ته په خوب کې رب العالمین ښودلی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم تصدیق وکړه نو د مکې مکرمې مؤذن مقرر کړو حضرت بلال ته به بانګ وي بانګونه به وي که په سفر به نبی علیه السلام ته هلته به بانګ وي یو ځل پیغمبر علیه السلام په یو سفر تللی چې کله واپس راتله نو نبی علیه السلام مبارک په دې اخیري شپه کې به خوب کو بیا په سفر کې ستړی شو د شپې سفر وکړو چې سبا ته لږ وخت پاتې شو یو ځای کې خیمې خښې کړې قافله ودروله یاره وي څوک به زمونږ څوکۍ وکړي د مانځه لپاره یو کس به ویښي سبا ته به ګوري چې سبا راوخېږي چې مونږ پاسئ چې مونږ مونځ وکړو ولې مونږ ستړي یو هسې نه که ټول وده شو نو را باندې نور راونه خېږي حضرت بلال وایي زه به صاحب دا وکړم تاسو ټول وده شئ چونکې بانګ خو هغه وی زه به ستاسو څوکۍ کوم او چې کله سبا راوخېږي زه به بانګ ویم تاسو به پاسو ډېره صحابه ټول وده شو نبي علیه السلام مبارک هم وده شو بلال راغی اودسې وکړه په مانځه ودرېده چې زه خو ویښېږم تر سبا پورې نو هغې پورې به مونځ خپل کومه که څملاستم خوب به راشي مونځ یې کو خو چې سبا ته داسې یو 15 منټه ټیم تقریبا به ورته لږ ګړی هغه وخت کې وی نه لږ وخت پاتې شو نو دی راغی او دا خپلې کجاوې ته ډډه وواله او مخامخ سبا ته ګوري چې بس اوس به سبا راوخېږي مونځ مې وکړ نفل نو زه به نبي علیه السلام سره د ملګرو پاسو ډډه یې داسې وایي د خوب والا خدای وروست اوده شو چې اوده شو صاحب سبا راوخته وخت د مانځه تېر شو صحابه هم اوده دي نبي علیه السلام هم اوده دی بلال هم اوده شوی دی نور راوخت چې نور راوخت د ټولو نه مخکې پیغمبر علیه السلام بیدار شو چې بیدار شو الله اکبر یا بلال ای بلال دا دې څوک ول مونږ سره ته دې خوا راشه لبیک وسعدیک د الله رسوله حاضر یم تا چې راسره څه لوبه وکړه تا ته ما نه وي چې ته به ویښې مونږ به مانځه له پاسې نو ته موده شوې ګوره مونږ باندې سبا نور را باندې راوخته او ورته څه وایي هغه مو خیار دی که نه وی اخذ بنفسي الذي اخذ بنفسك دا الله رسوله خو چې چا تاله خوب دروستې واغې ذات مالم خوب راوسته که نه عجیبه جواب دی که کوم ذات چې تو ده کړی وې هغې ذات زه موده کړم نو دغه دی دا ډډه مې وواله سبا ته مې کتل خوب راغی وی ښه ده ټیک ده لیکن د الله یو حکمت و دا یو مونځ د پیغمبر علیه السلام نه الله قصدن قضا کو چې امت خو چل زده کړي که نه قضا مونځ به څنګه کې
یا که سبا د یو امتي نه مونځ قضا شي چې هغه خو نه خوري یاره زه اوده پاتې شم مونځ قضا شو هغه به نه خورم زه د نبي علیه السلام نه هم داسې شوی دا بعضې حکمونه رب العالمین د پیغمبر علیه السلام نه صادرول قصدن وی داسې کار کوو یو خو دلته شیطان غلبه ده دې ځای کې ګوره مونږ دا خوب راوست او بل دا چې د انور راخیږي دا وخت مکروه وقت دی ځای چې له دې ځای نه بار ځان وباسو دا هغه ځای نه لاړل بل ځای کې پړاو واچو بلال ته یې بانګ ووایه بانګ یې ووایي اقامت یې وکړو مونځ یې نو پیغمبر علیه السلام سره یوازې په مدینه منوره کې نه ګورې په هر ځای کې به بلال لګیا او خپل بانګ به وي د مکې مکرمې سفر دی مکه مکرمه چې کله په 8 هجري کې فتح شوه حضرت بلال ورسره دی کوټې به ترې ګورې نه جدا کېده چې مکه مکرمه کله فتح شوه 360 بوتان دي دا بیت الله نه غیر چاپیره چې دا کم ځای کې خلک تاویږي مطاف ورته وایي 360 بوتان چې دا کافر به تاوېدل هغه خپلو بوتانو له به یې لاسونه وړل بیت الله کې دنم غټ غټ بوتان ولاړ نو چې کله مکه فتح شوه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یو مزیدار چوکه وه یو بوت ته به یې چوکه وړه قوله به را پرېوت بل بوت له به ورغې چوکه به ورته وړه قوله به را پرېوت ټول بوتان یې دړې وړې کړل او صحابو ته حکم وکړه دا یو څه مات کې وغورځوئ خو بیت الله پاک کې دنه هم پاک کې او بار هم پاک کې دنه پکې د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام بوتان جوړ کړي هغه هم راوویستل دنه هم پاک شو بار هم پاک شو اوس په بیت الله به اذان به څوک وایي دا په بیت الله کې لومبی اذان دی دې نه مخکې په بیت الله کې اذان نه دی شوی ځکه د پیغمبر علیه السلام د هجرت نه مخکې خو بانګ لاونه مقرر نو او د هجرت نه پس خو 8 کاله تیر شو خو مکه مکرمه خو د کافرو سره وه بانګ دا لومبي بانګ دی په مکه کې د بیت الله په خوا کې دا به څوک وایي اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته این بلال بلال څه راو شامله راو بله راوی بله صحابه ورپسې لاړل وی نبی علیہ السلام دی غواړي چې راغی پیغمبر علیہ السلام ته مخکې ودرېد بلال لبیک دا عادت ته و چې کله به علیه السلام ول اواز ورکړه ته به لبیک وسعدیک د الله رسوله درته حاضر ولاړ او چې څه خدمت رانهلې هغې ته حاضر ولاړ وی بانګ به وی ښه د الله رسوله بلکل به کوم ځای به وی حیث امرتنی د الله رسوله چې کوم ځای ته حکم کې زه خو غلام یم کوم ځای چې حکم کې بس ما ته حکم کو چلته بانګ ویم نو د بیت الله په دې سر د پاسه د بې ضرورت او درېدل مکروه دي بې ادبي ده که ضرورت وي یو سړی په عبادي کوي یا یو سړی د پاسه پې سیمټ مګي خټه مګي لرګي پرېږدي خو ضرورت دی خو بې ضرورت د بیت الله د پاسه ودرېدل دا منع دي اوس هم د جهاد په هغه پابندي ده چې جهاد هم ځي د بیت الله د پاسه به نه تېرېږي اخوا دې خوا به تېرېږي دا غټه بې ادبي ده په کوم ځای به بانګ وی حیث امرتنی د الله رسوله چې کوم ځای کې ستا حکم ایمان حکم کوه وی داسې وکړه د بیت الله دې سر ته وخېږي او د بیت الله په دې سر دا لومبې بانګ ووایه لومبې بانګ په بیت الله کې چې بوتان مات شو چا ووی بلال رضی الله عنه او کوم ځای کې ووی د بیت الله په سر او داسې خشته اواز چې کوم اواز د الله اکبر ده ووی نو په مکه مکرمه کې په کورونو کې بعضې کافران پټ شوي ځکه چې نبی علیه السلام حمله وکړه په مکه مکرمه بعضې کافران په کورونو کې پټ شو بعضې ښځې په کوټو کې دننه ننوتې ښځې مسلماني خو د هغې خو کفر وکړه د مسلمانۍ سره خو دشمني وه نو بعضې ښځې په کوټو کې دننه پټې شوې چې دا مسلمانان لاړ شي نو موږ به بیا راوځو او بعضې سړي پټ شو په کورونو کې دننه چې دا نبی علیه السلام او مسلمانان لاړ شي نو راوځو به تاریخ لیکي چې کله بلال په خوږ اواز باندې بانګ شروع کړ نو هغه د کافرو د مشرکانو ښځې او سړي د کوټو نه ورته بار راووتل او دا څه دي ای الله اکبر الله اکبر د ده په بانګ رب العالمین په کوټو کې پټې ښځې او سړي مسلمانان کړل داسې بانګ به وي ځان سره نبی کریم بیا د مکې مکرمې دپاره بل امام مقرر کړ او ځان سره نبی علیه السلام واپس مدینې منورې ته راوست ځکه د پیغمبر علیه السلام مؤذن دی
د نبی علیہ السلام په مخ کې به د پیغمبر علیہ السلام په خوا کې به بانګ وای، د هغې مؤذن دی. چې کله د دواړو جهان مبارک سردار وفات شو، بس وینه نه پس به بانګ نه وی، هلکه بانګ به وی نه وی، بس فیصله مې دا کړې. د نبی علیہ السلام په مخ کې مې بانګ ویلو چې هغه وفات شو، بس بانګ نه ویم نه. ابو بکر صدیق رضی الله عنه درخواست ورکړ، وی جهاد لمې ولېږه شام ته، مجاهدین تللی دي، ما له اجازت راکړه زه جهاد لرم. وی تا ته اجازت نشته، ته به هم دلته. الله عنه یو وخت شام ته لاړ، شام ته لاړ ټولو خلکو استقبالو که امیر المؤمنین دی. حضرت بلال رضی الله عنه هم په هغه استقبال کې ولا راغی. چې راغی نو عمر فاروق رضی الله عنه ډېر داسې په عجیبه نظر ورته وکتل، بلال ډېر بد دی را سره. ولې امیر المؤمنین؟ وی ګوره تا زموږ خوا پرېښوده، وی جهاد له راغلی یم. نو چې شام ته داخل شو، وی بلاله بانګ ووایه. یو بانګ خو مونږ ته ووایه، وی ما خو پابندي لګولې ده، بانګونه مې پرېښي دي. ولې؟ وی بس د نبي علیه السلام د وفات نه پس ما خو بانګ هغه ته وی، بانګ نه ویم. وی نه خامخا به بانګ وی، مجبور یې که نو بانګ ته ودرو. عمر فاروق تاریخ لیکي چې حضرت بلال بانګ شروع کو، وی دا عمر فاروق دومره وجړل، دومره چې د هغه کمیس او ګیره د اوښکو نه ډکه شوه، او چې څومره صحابو ټول وجړل. وی بلال مونږ ته د پیغمبر علیه السلام د جون وخت را یاد کړ، هغه منظر دی را یاد. نو چې کله عمر فاروق رضی الله عنه ته نو وی مونږ صلی الله علیه وسلم نه ځم، بلکل نه ځم، مدینې منورې ته نه ځم، چې لاړ شم ما ته د پیغمبر علیه السلام د جون نقشه را یادېږي، نه ځم. نو د شپې د دواړو جهانو سردار مبارک په خوب کې وی بلاله دومره بې وفا، دومره بې وفایي څوک کوي؟ ولې د الله رسوله؟ وی چې زه نه یم نو زما کلی خو شته که نه، زما جومات خو شته که نه، زما وطن خو شته، زما کلی دی ولې پرېښی دی؟ نو چې راویښ شو نو فورا یې څاروی تیار کړ. هله وی ما د خپل محبوب، خپل دوست، خپل یار رانه ګیله وکړه، شابه زه مدینې منورې ته ځم. نو راغی واپس مدینې منورې ته. نو چې مدینې منورې ته راورسېده نو خلق پې خوشحاله شو او درخواستونه شروع کړل، صاحب بانګ ووایه، بانګ له نیم راغلی. بیا وله نور خلک راغلل، بانګ به وی، بانګ له نیم راغلی. ولې؟ وی زه چې دلته ودرېږم او بانګ ویم، نو قسم دی چې ما ته هغه د پیغمبر علیه السلام د زمانې دور را یادېږي. خو چې زه به کله ما به بانګ وی نو په یو سترګه به مې قبلې ته کتل او په بله سترګه به مې د حضور پاک هغه مبارک خشته مخ ته کتل. نو ما ته وښایه که نه هغه مبارکه چهره شته چې زه ورته وګورم. په یو سترګه به مې قبلې ته کتل او په بله سترګه به مې د حضور پاک هغه ښکلي مخ ته کتل. او چې دی به جوش کې راغی، جوش کې، نو نبی علیہ السلام به ورله آواز ورکړ، بخ بخ یا بلال، واه واه، لکه یو سړی نعت وایي که نه، او خشته ښکلی نعت وایي، نو خلک ورته وایي واه واه، عرب وایي بخ بخ، واه واه یا بلال. نو ما ته به هغه واه واه څوک کوي؟ د حضور پاک مبارکه خشته نوراني چهره، او چې هغه به راته واه واه کول، هغه الفاظ نشم ویلی ما، نه ویم. جرګې شروع شوې؟ بلکل نه. حضرت حسن او حسین ولا راوستل، سار وختي دی، پښمنې دی، ماسخوتن یې بانګ ونه وی، ماښام یې ونه وی، مازدیګر یې ونه وی، دا دواړه ولا راغلل. بلاله د خدای دپاره د پیغمبر علیه السلام د انوسین درله په جرګه راوستې دي، مهرباني وکړه دا بانګ ووایه. وی ښه ده، ډېره ښه ده. نو سهار وختي پښمني بانګ ته ودرېږي. نو چې بانګ یې کله شروع کړه، الله اکبر، په الله یقین وکړئ چې زنانه په کوټو ختې او ماشومان د خوبه پاڅېدل او جومات ته رالل او ټولو منډې کړې. هغه یې د نبي علیه السلام زمانه بیا راجمدی شوه، هغه د بلال بیا بانګ وایي. هغه منظر چې کله نبي علیه السلام په محراب کې ناست و، دعا بانګ وایي، هغه ټول منظر را مخکې شو. ماشومان رالل، زنانه اوچتې شوې، په دیوالونو وختې، خلک ټوله مدینه کې خوب نه پاڅېدل او یو لویه غوغا جوړه شوه. او بیا بانګ کې
وی اشهد ان لا اله الا الله، او چې بیا وی اشهد ان محمد رسول الله، د نبی علیہ السلام نوم ته ورغی، رستو بانګ ونه ویل شو، دا هغه بانګ د چبوترې نه را پریوت بېهوشه شو، را پریوت د نبی علیہ السلام د نوم سره بېهوشه پریوت، نیم بانګ یې نیم ونه ویل شو، هغې وله لاسونه او خپې مګل چې هوش کې راغی، یو زه ته وایم چې ما وجنئ نشم ویلی. بیا لاړ دمشق ته واپس د مدینې منورې نه، مدینه منوره کې نشم ټینګېدی، زه چې دلته اوسېږم نو ما ته د خپل حبیب د خپل محبوب هغه مبارکه نوراني چهره را یادېږي، او ذکر مې نه مني چې دلته کې ناست یم او د حضور پاک په محراب کې او د بانګ ونه ویم او ویلې نشم. دا دومره لویه سیله ولا رب العالمین په څه ورکړه؟ دا د هغه قربانو برکت وګڼه. الله د چا قرباني بې ځایه نه بوځي. که تا قرباني ورکړه په بدن، په بچي، په مال، په نفس، په عزت، په هره طریقه باندې، یقین وساته چې رب العالمین د دې بدل بدله خامخا خلاصوي. که دنیا کې د اخلاص نه کنو آخرت خو الله سره شته کنه. نو میرا پیغمبر علیہ السلام یو ځل او ده کې به بانګ ویږي با عادت یې مو خادم و د نبی علیہ السلام چې بانګ به خلاص کړ او نبی علیہ السلام به چرته جمعات کې نو کور به بعضې وخت کې به داسې وه نو بیا به ورغی پیغمبر علیہ السلام ته دروازه کې به ودرېده چې د مانځه وخت به شو، حی علی الصلاة، هسې د بانګ نه پس بیا سې اواز وکړو لکه مو وایي مانځه له راځئ، حی علی الفلاح یا رسول الله، دا الله رسوله مانځله راځه، دا الله رسوله کامیابی ځای له راځه. نو نبی علیہ السلام سره که به لاس کې څه شي او به یې وغورځو را منډه به یې کړي. بلکې یو ورځ وایي نبی علیہ السلام مبارک غوښه خوړه، هغه غوښه ډېره وه، ورسره کور بندیان هم دي، نو په چاړه باندې د هغې نه لږه لږه غوښه کټ کوله او داسې وکړه مانځه ته لا یو څو منټه وو غوښه یې پرې کوله. بلال بانګ وی خو د بانګ او د مانځه منځ کې یو فرق وي. راغی بلال او دروازه کې ودرېده، حی علی الصلاة یا رسول الله، د الله رسوله مانځه له راځه. نبی علیہ السلام مبارک وخندل، چاړه یې غورځوله، وی ما له تربت یمینه، وی لاسونه یې په خاورو کا کړشه، غوښې نه ډوډۍ نه وویستو، وی خندل او بار ته ولزر په منډه راووته، بلاله ډوډۍ نه دې وویستو، لکه لږ صبر خو به دې کړی. او اختر مانځه کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښځې به هم راتلې، سړي به هم راتلل، نو چې کله تقریر به وکړو ټوټ فکر خو به ونه، بلال به ځان سره که راځی نو ښځو له به ورغی، ښځې به شاته ولاړې، ښځو ته به ځان له تقریر کوو، هغوی له به صدقې ترغیب ورکوو، صدقه ورکې، خیرات ورکې. نو چې ښځو نبی علیہ السلام د خیرات او د صدقې بیان به وکړو نو ښځو به غوږ ته ګوتې کړې، والی به یې ویستې، والی او مړی ته به یې ګوتې کړې، میل به یې ویسته، بلال ته به یې څادر کې اچوه، ورسره به لکه د خادم ګرځېده، به یې څادر کې واچول. یو بیاړل نو اختر کې خو فقیران او مسکینان راغلي، په هغې به نبي علیہ السلام فورا هغه څیزونه او هغه مالونه تقسیم کړل، ورسره به ګرځېده بلال. چې معراج ته نبی علیہ السلام تللی دی واپس راغی نو بلال ته وایي حدیث دی، بلاله څه عمل دې کړی دی او عمل راته وښایه. ولې؟ وایي زه چې کله م جنت ته تللی ما په خوب کې او که په ویښه کله، نو ما د خپل ځان نه مخکې ستا د دې پیزار کشار اورېدلی، دا خادم د دې خپل مشر نه عموما مخکې رواني لار ورته برابروي، ستا د پیزار کشار لکه ګردې په ځمکه او په جنت کې د څپلو کشار اورېدی شي، د نبي علیہ السلام سره نږدې. دې نه لوی منقبت بل شته ورونو، دا څه عمل دی کړی؟ وی صاحب بس دوه کاره کوم، یو چې بانګ ویم نو ورپسې مونځ کوم، او یو چې کله اودس وکړم نو 2 رکعته مونځ کوم، تحیة الوضو ورته وایي. چې کله سړی اودس وکړي او وخت وي نو 2 رکعته نفل وکړه، او که وخت نو د سنتو وخت و ماسپښین دی خیر دی هغه وکړه، او که جمع تیاري بیا پرېږده، او که وخت درته وي او مکروه وخت هم نه نو 2 رکعته مونځ نفل تحیة الوضو. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل دا د دغې 2 رکعتو برکت ته چې ته یې کې
چې ته ګرځې په دې فرش په دې ځمکه او د پیزار کشار د عرش سره اورېدی شي. او بیا ورته وایي یو بل خبره درته کوم خوش خبرې وی جنت کې ګرځېدمه یو ډېر خشته ناشنا محل و او د هغې محل سره خوا کې یو وله بیده او هغې وله کې داسې مزېدارې یخې اعلی خوشبویه اوبه وې چې زه نشم ویلی او د هغې ولې په غاړه یو حوره ناسته وه هغه حورې اودس کو اودس دا چې مخ لاسینځل نو هغې حورې چې به د هغه ولې نه په لپ اوبه راواغېستې او په مخ به یې واچولې نو لکه د ملغلرو غوندې به د هغې د مخ نه څاڅکي پرېوتل. داسې خشته ښځه حوره ما په دې خپلو سترګو نه ولیدې په دې خپلو سترګو او داسې بهترین محل په جنت کې ما په دې خپلو سترګو نه ولیدې او چې دا کومه وله ده جنت ستا د هغه محل نه بار بیده داسې خشته اوبه مې نه ولیدې. نو ما د جبریل علیه السلام نه تپوس وکړه چې دا محل د چا دی؟ ډېر اعلی محل دی بهترین. ویره دې حورې نه تپوس وکړه او دا حوره څوک ده؟ وی تپوس دې وکړه الله رسوله په خپله. وی ورنږدې شو وی ما د هغه حورې نه تپوس وکړو حیا مې وکړه نو سترګې مې ښکته کړه. ما یې تپوس وکړو چې ته څوک یې او دا بهترین محل دا د چا دی؟ وی دا ستا یو امتي دی مؤذن بلال دا د هغه محل دی او زه د هغه د جنت ملګری یم د هغه په انتظار دلته کې زه ناست یم. نو نبي علیه السلام مبارک به ورته خندل بلال وی ستا د جنت ملګري ما لیدې ده. ده به وخندل لکه یو سړی چاته وي ستا کور والا ما لیدې دي یا ستا ښځه ما لیدې ده خوشطبي به کوله وی بلاله ستا د جنت ملګري ما لیدلې ده خدای پاک در ډېره خشته او مزېداره ملګرې در کړې ده. او تر دې ده پورې چې دی خو د رنګ نه تور و مدینه منوره کې د یو صحابي کور کې تپوس وکړو چې ورته یې څوک به ښځه در کړي او که به در نه کړي ځکه د رنګ نه تور مو مړی و ازاد شوی نو د یو صحابي په کور کې تپوس وکړو نو هغې وی بلال زمونږ لور غواړي وی یو وی په خپله یې تپوس وکړي بلال ته چې هغه خو په خپله یې تپوس وکړي ډېره ښه ده چې ورغی وی صاحب ته زمونږ لور غواړی وی قربان ستا نه زمونږ لور درنه قربان. دا چا نه وی چې دی د رنګ نه تور دی دا چا نه وی چې دی خو غلام و مریو آزاد شوی دی نه خو چې د چا ډېرې ښځې کړي دي اولاد یې ته نه دی شوی اولاد یې نو خو چې په چا به هم کوم کورم ګوته یې ښودې ده نو چا ورته انکار نه دی کړی وی دی خو سردار دی زمونږ غلام نه دی دا بلال زمونږ سردار دی. یو ځل د نبي علیه السلام دپاره د یو کافر یهودي نه قرض اخیستی ځکه مېلمانه به راتلل نو یا به څه یا به نو نبي علیه السلام مبارک ورته ویل چې چا نه قرض وغواړه دې لار د یو یهودي نه قرض وغوښت چې قرض یې وغوښت هغې کې یو څو ورځې پاتې دې بانک ته ولاړ دی هغه یهودي راغی او حبشي یهودي ورته وایي څو ورځې پس ګولې زما نیټه پوره کېدو والا ده او خپلې پیسې مال راوړه او که دې راونه نو بیا به د نه هغسې مړیې جوړوم لکه چې مخکې وې ګورې. راغی نبي علیه السلام ته کېناست الله رسوله د هغه یهودي نیټه خو پوره کېږي 2-3 ورځې پکې پاتې دي وی د بلال الله به څه پیدا کړي دې پټ شو چې به هغه یهودي راځي او غریب سړی یم وینا به راته کوي هسې نه جګړه را سره ونه کړي نقصان را نه کړي پټ شو. مینې هم په هغه ورځ باندې چې کومه د هغه نیټه وه پیغمبر علیه السلام له چا څه مال راولېږه وی بلال څه شو وی صاحب پټ شوي راویې بلې دې خوا راځي وی د هغه یهودي څومره پیسې دي وی صاحب دومره وی دا واخله شا به هغه خپل شی وله پوره کړي لاړه و هغه د یهودي چې څومره قرض و هغې ورته پوره کړي. نو دا ډېر لوی منقبت دی ډېر لوی عزت دی چې د پیغمبر علیه السلام خادم په سفر کې ملګری په مدینه منوره کې ملګری په مکه مکرمه کې ملګری په بیت الله د پاسه بانګ ویل چا دې تپوس وکړو وی ستا زړه کې دا تېرېدل چې د بیت الله د پاسه به ته بانګ وی نه ولې وی ما وی چې دا خو ډېر لوی عزت دی او لومبې بانګ دی په بیت الله نو دا به چې ته ډېر چې پیغمبر علیه السلام ته نږدې صحابي وي دا به هغه وی یاره وی نبي علیه السلام ډېر انصافدار پیغمبر دی
ډېر د انصاف نه کار اخلي. بس بانګ یې دته سپارلی و او چې هر ځای به موقع راغله نو بلال راشه بانګ وایه او اواز یې خشته اواز و داسې مزېدار اواز چې سړي به یې جړا ور وستله. خبره مې دې پورې کولرونو چې قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي چې یو سړی دې دا نه وایي، دا د عبرت خبره ده. چېره ما خو ایمان راوړو او زه مسلمان شم او په ما بس قرباني او تکلیف را نه شي او مفتو کې به جنت ته ځم، نه خامخا را تکلیفونه به راځي. که دې دنیا کې په چېته په مسلمان تکلیف وي، چاته ضرر وي، د چا بچي ته، د چا پلار ته، د چا ښځې ته، د چا رور ته، مال کې بدن کې، دغه نقشه دې ځان ته را مخکې کړي چې د حضرت بلال نه زه خدای ته زیات نږدې نه یم، د هغه نه زیات نیازبین نه یم، د هغه نه زیات کلک مسلمان نه یم، د هغه نه زیات پیغمبر علیه السلام ته نږدې نه یم. هغه باید څومره تکلیفونه تېر شوي، ما باندې هم تېرېږي. او بیا هغه له رب العالمین د هغه خپلو تکلیفونو اجر په دنیا کې م ورکړه او په آخرت کې م ورکړه. ان مع العسر یسرا، سختی د باندې راشي الله به اسانتیا درکوي، تکلیف بدل بدل خدای پاک په دنیا کې هم خلاصوي او په آخرت کې باندې رب العالمین بدل خلاصوي. باقي بانګ یو ډېر بهتر عمل دی. یو حدیث پاک کې راځي چې څوک 7 کاله بانګونه وایي، 7 کاله که پرله پسې به که پرله پسې نه، خو د 7 کالو بانګونه پوره کړي رب العالمین به جنت له بوتلي. یو بل حدیث پاک کې راځي چې څوک بانګ وایي، د دې بانګ د اواز چې کوم کاڼې بوټي اوري د قیامت په ورځ به دا کاڼې او بوټي د الله په دربار کې ګویې کوي چې د بانګ ویلی دی، الله ستا نوم یې اخیستی. څومره خلک چې د دې بانګ والا په اواز راشي جومات ته، د هغوی چې څومره ثواب کېږي د هغوی به نه کمیږي، بانګي له به رب العالمین هغه اجر ورکړي. نو که یو سړی اوس وایي چې یو به وایي زه بانګ ویم ولې ثواب یې ډېر دی. نو نبي علیه السلام مبارک مونږ ته چل ښولی دی، وایي چې یو کس بانګ وایي چې کوم ښکلی اواز اوچت اواز ادې بانګ وایي او چې دا نور څوک یې اوري هغوی دې ورسره جواب کوي چې څنګه دې بانګ وایي هغسې د هغوی د الله اکبر ورسره وایي. صرف حي علی الصلاة و حي علی الفلاح کې دی لا حول ولا قوة الا بالله وایي. قد قامت الصلاة کې دی وایي اقامها الله و ادامها، اقامها الله و ادامها، دا منځ خدای همیشه قایم ولري. الصلاة خیر من النوم کې دی وایي صدقت و بررت و بالحق نطقت. کله پښتو کې دی وایي رښتیا دی وایي، د نیکۍ خبره دی وکړه او رښتونې خبره دی وکړه. نو چې دا بانګ والا کم الفاظ وایي او چا چې اورېد هغه کم الفاظ وایي، د بانګ والا چې څومره اجر او ثواب کېږي دومره ثواب به د دې بل سړي موشي. پوره د نیکۍ نه د الله منې کوي نه پوره ثوابونه اجرونه در کوي. خو که موږ د پیغمبر علیه السلام په سنتو باندې عمل وکړو، رب العالمین دې موږ له د نبي علیه السلام په سنت او د هغه په طریقه عمل نصیب. نو بانګ سنت دی او ویلې پکار دی. که داسې یو ځای وي چې هغې کې جومات کې بانګ وویلی شي او خوا کې یو ځای کې خپل خلک خپله جمع کوي، نو ضرورت نشته چې هغلته دې بانګ وویلی شي. یا په سفر کې څوک روان او ملګري حاضري، نو که یو سړی هلته کې بانګ وایي دې دپاره چې یاره کېدي چې خوشا نور خلک وي هغوی زمونږ بانګ وولی او راشي، نو دغې وخت کې بیا بانګ ویل مستحب دي. او هغه سړی دې بانګ وایي چې اواز یې اوچتي، اواز یې خشته ښکلې مزېدارې، هغه دې بانګ وایي. نو دا د بلال رضی الله عنه نبی علیه السلام ته چې کوم څه ښودي د هغې مطابق رب العالمین دې دعا وکړي موږ د هر قسمه تکلیفونو مصیبتونو نه په امن کې وساتي. څومره تکالیف چې نن په مسلمان دي، الله ته دا مسلمان د هغې تکالیفونه په خیر خلاص کړي. الله چې څومره کافران دي ته ورته اسلام نصیب کړي، او که اسلام هدایت په قسمت کې نه الله ته په خپل قهر تباه او برباد کړي. دعا کې مریضانو ته یا الله ته وله شفا ورکړي. الله که څوک قرضداران تنګ دستی د حلال رزق یې نصیب کړي. یا الله چې د چا په کورونو کې څه بیمارۍ تکلیفونه دي هغه له په خیر بدل کړي. الله که د چا رواني دشمنۍ طرف ګنۍ دي دې وله په اتفاق او په اتحاد باندې بدل کړي. یا الله موږ د دواړو جهانو د غمونو نه وساتې، الله د پریشانونو نه وساتې، الله د مصیبتونو نه وساتې. څومره مشران وفات دي وبخې، چې څومره جمدي دي الله د اسلام د هدایت زندګي نصیبه کړي. پروردګاره چا په زړه کې څه حاجت شریعت سره موافق دی الله ته یې پوره کړي. پروردګاره موږ ټول د بیت الله حج له بوتلې کې په زړونو او په ژبو خپل ذکر او د خپل حبیب درود جاری کړي، او د ګناه او د هغې د اسبابو نه م الله په امن کې وساتئ. د فتنو نه م الله محفوظ کړي، د عذابونو د قهرونو نه م الله محفوظ کړي، د دواړو جهانو خیر نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وسلم.